کوزدر چکدرا پولیس د بیزې په سر یو ورور وجنې او بل جوبل کولو، زنانه په سر دزو کې جوبل او دکان په لوټ کولو کې ککړ ملزمان په څلورو ورځو کې دننه نیولو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. په دې سلسله کې چکدرا پولیس سټیشن کې د ډي اس پی ادینځای فاروق جان، چیف انویسټیګیشن افیسر چکدرا عبدالستار خان، ایس ایچ او چکدرا محمد اکرام الله خان، انویسټیګیشن ای اس آی عاصم خان په وړاندې ملزمان میډیا ته وړاندې کولو په موقع د اس پی انویسټیګیشن کوزدر مشتاق خان وینا وا. چکدرا کې چې کومه 302 شو و هغه کې شمس الرحمن نومې الک د خپل دوه ورونو د زخمی کېدلو موږ ته رپورټ وکړو. درې ملزمانو پکې داویداري شو، یو عبدالستارو، یو عبدالغفارو، یو مجیدو. زمونږ ایس ایچ او چکدرا او ډبل آی چکدرا ډي اس پی صاحب دی پکې ډیر زیات، اگر چې ډي اس پی صاحب بیمار مو ډیر زیات همت او ډیر زیات مهنت پکې وکړو. هغه د وجې زمونږ عبدالستار او عبدالغفار دواړه چې کوم ملزمانو هغه دواړه گرفتار شو. دوی دواړو د نن 15 ورځې کسټډي واغستله او انشاءالله د دې نه چې کوم ویپن اف افنس دی هغه به د دې نه ډیر زر تر زره برآمد شي. بل نمبر موږ سره چې کوم کیس دی هغه 324 شو. تاسو ته پته وه د چکدرې مین بازار کې د ټیلر په شاپ کې چې کوم دی نو د ورځې رڼا غم دغه وشوه او دا ټیلر پکې زخمی شو. عثمان نامه وه د عثمان والد صاحب، چونکه عثمان اسپتال کې بیهوش و نو چې پولیس کله ورسېد نو د هغه والد صاحب د داور خان هغه رپورټ وکړو. هغه په دریو کسانو باندې داویداري وکړله، یو طفیل و، یو ګوهر و، یو ناصر و. په هغې کې درې واړه ملزمان چې کوم دی نو په هغې کې هم گرفتار شو او په هغې کې نن به یې کسټډي ته پیش کوي. انشاءالله دې نه به هم ویپن اف افنس ډېر زیات زر برآمد شي. دې نه علاوه درېیم چې کوم کیس و دا په 26/9/2022 باندې شوی دی. په هغې کې دلته کې په چکدرې بازار کې یو دکان و، د هغې نه مختلف قسم هاوس هولډ سامان چې کوم دی نو د هغې نه غلا شوي وه، د شپې شوي وه. هغې کې هم زمونږ ایس ایچ او صاحب او ډبل آی زمونږ چې کوم دی ستار خان او اکرام خان او ډي اس پي صاحب دې دواړو پکې ډېر ښه محنت وکړو او په هغې کې تقریبا 8 بوره چاول و، شپږ د غوړو ډبې وې، 3 د غوړو والا بالټي و، شپږ د غوړو والا غټ ټیمان و او څه پکې صرف و او څه پکې چې کومه دغه باندې دوکان کې سورې کو اله نه قبضنې هغه نه قبضنې دغه ملزمان نه گرفتار شو. ملزمان پکې هم ټریس شو، اول نه کې ټریس کو، بیا ته نه هاوس هولډ څومره چې کوم سامان دی هغه سامان ته هم برآمد شو. موږ یو بل سکسس سټوري چې هغه دا دی چې زموږ انسپکټر جنرال اف پولیس خیبر پښتونخوا او زموږ آر پی او صاحب نن سبا یو مهم شروع کړی دی چې د منشیاتو خلاف چې کوم مهم دی نو په دې باندې ډیر زیات زموږ ایس ایچ او صاحب، زموږ او ډبل آی صاحب، ډي اس پي صاحب صرف د چکدرې تاڼې په حدودو کې گزشته 2 میاشتو کې تقریبا 22,441 گرام چرس یعنی تقریبا 2.5 کیلو څخه جوړیږي. نو چکدرې غونډه کې وړې تاڼه کې 2.5 کیلوګرام چرس برآمد کول ډېره لوی خبره ده. په دې کې چې کوم غټ غټ منشیات فروشان دي نو په هغې کې د لقمان دی، یو احمد دی، شریف الله دی، عقل وزیر دی، عطاالله دی. عطاالله زما خیال چې اوس هم جیل کې. بله سکسس سټوري ده چې 22,000 ګرام چرس د دې نه علاوه مختلف آیس هم دي. دا د هغې تقریبا 4 پیجز چې کوم برآمدګي ده به تاسو سره زه شیر کوم. دا ټول مختلف مقدمات دي. دا په دې منشیات فروشانو باندې باقاعده درج شوي دي او ډېر زیات منشیات فروشان انشاءالله جیلونو ته تللي دي. یاد دې وي چې ګرفتار ملزمانو ستار شاه، عبدالغفار او دریم ورور مجید په 15 اکتوبر د بیزې د غلا په شک خپل ترور زامنو پولیس پای سیف الرحمن او هغه ورور علي رحمان ډزې کړې وې چې پکې سیف الرحمن په هسپتال کې مړ او ورور علي رحمان جوبل علاج روان دی. د ډي اس پي وینا چې د مجید د ګرفتارۍ لپاره کوششونه روان دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدرا، کوزدر.